ولقد جاءتهم الله پاک په تحقیق سره راغلی دوی ته د بنی اسرائیل ته رسولنا زمون پیغمبران بالبينات په واضح دلیلونو سره ډیر انبیاء علیهم السلام دا بنی اسرائیل ته راغلي دي سلور زرو پوری انبیاء علیهم السلام دا بنی اسرائیل کې راغلي دغه رنګ د حضرت موسی او د حضرت عیسی علیه السلام په منس کې زر انبیاء علیهم السلام راغلي زر پیغمبران راغلي نو الله فرمایي ولقد جاءتهم رسلنا په تحقیق سره راغلي دي دی بنی اسرائیل ته رسولنا زمون پیغمبران بالبينات په واضح دلیلونو سره په واضح معجزو سره ثم بیا ان كثيرا منهم بشک ډیر د دوینا بعد ذلك رستو د دینه چې د انبیا ورته عمرال د خبرونه رستو او دی باندې حق واضح شو د دې خبرونه رستو فل ارض دوی پزماکه کې لمسرفون اسراف کوونکو د حد نه تیریدونکو ډیر انبیاء علیهم السلام دا بنی اسرائیل تراغلی دي خودی په زید اغید خبر د اوریدو دی انبیاء علیهم السلام قتل کړي په یو ورځ باندې 43 انبیاء علیهم السلام دی بنی اسرائیل قتل کړي 43 انبیاء علیهم السلام په یو ورځ باندې بنی اسرائیل قتل کړي دا څنګه حضرت یحیی علیه السلام یې د دې وجه نه قتل کړي دي چې یو بادشاہ د خپل خورزه سره نکاح کول غوښتل او یحیی علیه السلام لار ورته دا کار ستاده پر جایز نه دی دا نکاح ستاده پر ټیک نه دی دا هوستا په محرماتو کې راځي استا خورزه ده دې سره به نکاح نه کوي هغه ته زمانه دي تاسو کوي یحیی علیه السلام په دې باندې قتل حضرت زکریا علیه السلام د قوم نه تختیدو او ډډی ونی ته ورنن وته قوم راغون شو را واغه صفاو ونه کې کوم دی عرب ډیر پیغمبران دی قتل کړي دي په ځای د دې چې دې حق واضح شوی او دوی حق قبول کړي وي په دوی باندې ایمان راوړي دا غي مدد یې کړي نو په ځای د هغه د مدد کولو انبیاء علیهم السلام یې قتل کړي دي ذالک فی الارض دوی پزماګه کې لمسرفون اسراف کوونکي د حد نه تیریدونکي د بنی اسرائیل دي د حد نه تیر شي نو دوی د انبیاء علیهم السلام مدد نه دی کړی د دې وجنه نبی علیه السلام د جنگ بدر په موقع باندې ډیر پریشان وو ځکه لخر ور سره کوم او بل طرف ته کوم دی ساو سامان ور سره کوم او ډیر پریشان وو صحابي را پاسې دو دا الله پیغمبره وی منګ د بنی اسرائیل په شانته مګنا مونږ بنی اسرائیل نیو چې حضرت موسی علیه السلام دوی فذهب انت وربك فقاتل انا ها هنا قاعدون چې تاسو عرب لړ شي او جنگيږي او مونږ کوم د جنگ کوونکی نیو مونږ د سم غنا دا الله پیغمبره کو تخی طرف ته ګوري بدر نه مونږ جنگيګو کو ګس طرف ته ګوري به مونږ یو کو مخ کې ګوري به مونږ یو کو رستو ګوري د سم مونږ مګانا صحابه خپل سرونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړي او عائشه بی فرمایي چې خلک وي د یوسف حسن چې د یوسف حسن د مصر خزو اوریدو وي د مصر خزو خپل ګوتې پرې کولې پته ورته نه لګېدله خو یو زما د محبوب حسن د دغه مصر خزو لیدلې وي دی خپل سرونه پرې کړي پته ورته نه لګېدله نبی علیه السلام باندې صحابه سرونه پرې کړل